نو الله رب العزت فرمای انما المؤمنون اخوه، او مسلمانان چې کوم دی نو دا ورونه دي. نو خبره مې دې پورې کوله عزتمندو چې دې وخت انتخابات را روان دي. اکثر چې کوم دی خاص کر نوجوانان د خپل لیډر د پاره د بل لیډرز په کول او هغه ته کنځلې کول او په هغې باندې بېچین جګړې داسې فتنې جوړې شي چې د هغې نه به ډېر زیات نقصان ورسي خاندانونو ته او لوی افت او انتشار ته جوړ شي. حالانکې که وګورې هغه لیډران د دې نه خبر هم نه ورته دا خبره رسي چې یاره مطلب دا دی زما کارکون زما په سر باندې چا سره جګړه کړې ده او د دغه حسد او د کینې او د بغض په وجه باندې انسانانو ته دونه تکلیف او دونه انتشار پیدا شي. او د دې وجه نه اکثر یو کس خپل لیډر چې کوم دی د هغې د محبت په وجه باندې د بل یو لیډر تصویران په سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې داسې د غلطو زناورو او د غلط تهذیب شیزونو سره لګوي چې په هغې باندې الله هم خفه کېږي، د الله پیغمبر به هم خفه کېږي. ځکه چې الله رب العزت د انسان تخلیق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا ډېر بهترین انداز باندې کړی. جناب رسول الله مبارک فرمایي چې دا اشرف المخلوقات دي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دا الله رب العزت اشرف المخلوقات ګرځولی دی. بیا چې الله رب العزت د انسان تخلیق په کوم احسن انداز باندې کړی دی نو دغه انداز چې تر اخلي او د یو زناور سره لګي د یو لیډر شکل راوالی او هغه ته د یو زناور سره ولګي یا د یو سپي سره ولګي یا داسې یو غلط تهذیب شي سره ولګي نو په دې باندې به الله رب العزت څونه خفه کېږي. ځکه زما عزتمندو چې الله رب العزت څونه ښایسته انتخاب کړی دی، څونه ښایسته تخلیق یې کړی دی او بیا ته هغه رالګې او د یو غیر تهذیب او غیر تخلیق شي سره د هغې سر ولګې نو الله به په دې باندې خفه کېږي نه. ولې دغه الله رب العزت زناور نشو پیدا کولی، خو نه دا الله ته خوښ الله ته محبوب نو دغه ښایسته شکل یې ورله ورکړو ته هغه راوالي او په یو غیر تهذیب شیز باندې ولګي او هغه په سوشل میډیا باندې دې وجې شیر کې چې یاره د پسې څوک وخاندي یا د پسې چې کوم دی څوک لکه مزاحیه کلیپونه یا مزاحیه خنداګانې وکړي. نو زما عزتمندو د دې انتشاراتو نه د دې فتنو نه ځان محفوظ وساتئ. خاص کر دی نوجوان نسل ته وایم ځکه چې دا زموږ د یو ورور په حیثیت باندې د یو کشر په حیثیت باندې د یو ورورولۍ په خاطر باندې دا نصیحت کومه چې سبا لبا بیا دغه انتخابات او دغه لیډري او دغه مزي او دا به د بل وي، خو دلته به چې کوم دی غم او خفګان به دا ستا په کور کې وي او دې نه به سلسله جاري شي، د دې حل خو بیا نه راوځي. هغه ورځ باندې مې یو ځای کې یو کس داسې ولیدو چې چاته په جنډو باندې زما په خیال سره څه جګړه کړې وه نو هغه لاندې وتي وو په یو بل باندې ډزې نو یو پکې ایستی وو په ځای باندې مړو. نو اوس وایه چې لکه هغه لیډر به د هغه نه خبر هم نه او نه به چې کوم دی د هغه د وجې نه چې کوم دی هغه خاندان ته څه دوک او دلي دغه هم نه یې را رسېدلی. نو د دغې وجې نه ډېر زیات احتیاط کوئ، ډېر زیات خیال ساتئ. یو محبت دی ستا نظریاتي محبت دی. اوس نظریاتي محبت ته دونه حد ته رسې چې هغه د الله رب العزت په تخلیق پسې ته خندا کړي، د الله رب العزت په پیدا شوي شیز پسې ته خندا کړي نو په دې باندې به الله رب العزت نه خفه کېږي. هغه ورځ باندې پرون پېښور کې غالبا په حیات آباد کې یو مولانا صاحب په مسجد کې خبره کوله، په منبر باندې ناست او هغه چېرته دا خبره کړې وه چې یاره څه باسې کولو چې حق دا دی باطل دا دی، حق هم وپېژنې باطل هم وپېژنې او دغه شان نصیحت یې کولو چې یاره تاسو د اختلافاتو د جنگ جګړو نه د دې نه ځان محفوظ کړئ او دا دې وخت کې چې کومه فتنه روانه ده، کوم جنگ جګړې روانې دي، حسد روان دی، د دې نه ځان وساتئ. نو یو کس پسې د پی ټي آی کارکون غالبا چې وی راپاڅېدلی و
اقبال افریدی دی که سنومی دی اگر پاسېدل او په هغه ټیم باندې امام صاحب ته بد کلامیم کړی وه او غلطې خبرې ورته کړې وي د هغې په وجه باندې چې کوم دی هغه امام صاحب بېزتي وکړه په مسجد کې دننه بیا هغه خلک دی الله خوشحاله کړي هغه راپاسېدلي وو او هغه کس یې چې کوم دی د جومات نه بهر رایستی چې وځه دلته چې کوم دی زمونږ د امامانو دا خو د منبر او د خطابت حصہ ده چې موږ تاسو ته نصیحت وکړو موږ تاسو ته یو داسې لاره وښیو چې د هغې نه بچ شئ دا خو به موږ تاسو ته په منبر باندې م وایو دا به موږ تاسو ته په یو مړي ژوندي کې م وایو چېرې د جنګ جګړو نه د فتنو نه د دې انتشاراتو نه ځان محفوظ کړئ الیکشن دی دې وخت کې ګرما ګرمه ده هر ځای کې چې کوم دی هر سړی د خپل لیډر دپاره یو منډه ترله راغستې ده یو کوششونه شروع کړي دي خو په داسې انداز یې وکړئ داسې اخلاق استعمال کوي داسې کردار استعمال کوي چې ستانه متاثر شي دا به نه چې ته په یو ځای باندې ودرېږه په یو پسې خبرې وکړه بل ودرېږه په بل پسې خبرې وکړه د هغې نه جنګ جګړې او انتشارات جوړ شي نو دا شیزونه بالکل ځان د دې نه محفوظ وساتئ او ډېر کوشش وکړئ او اوږد دی یو ګواهي ده شریعت دی له هم چې کوم دی یو څه د ګواهي حیثیت ورکړی دی چې دا ګواهي ده نو ګواهي چې ته ورکې داسې یو انصاف والا شخصیت وټاکه چې چرته په دینم برابري په شریعتم برابري د اخلاقو او د رسول الله مبارک د دین نم با خبره چې سباله ته د هغه انتخاب وکړي او په هغه باندې ګواهي ورکړي چې ستا دا ګواهي چرته غلطه ثابت نشي چرته د قرآن خلاف ثابت نشي چرته د رسول الله مبارک د احادیثو خلاف ثابت نشي چرته چې کوم دی د دین او د اسلام د شعائرو خلاف ثابت نشي داسې یو ګواهي داسې یو کس منتخب کا نن سبا خو لالچ د دې دی چې یاره ما لګلې کوسا دا پخې د دې وجې چې کوم دی زه د انتخاب کوم لیکن د هغه اصل مرجع وګوره د هغه اصل ماخذ وګوره چې یاره دا سړی خو ټیک د ماله به دلته ګلۍ پخه کي دلته خو به چې کوم دی روډ به راته جوړ کي یا به زما څه بل څه اجرا بیټک به راته برابر کي خو نه د هغه اصل ماخذ وګوره چې د دې سړي کردار څه دی د ده ژوند څنګه تېرېږي د ده ژوند د رسول الله مبارک مخالف تېرېږي د ده فیصلې څنګه دي د ده نظریه څنګه ده هغې ته سوچ وکړه چېرته ستا دا ګواهي چې کوم دی دا غلطه ثابت نشي ته خو به د ګلۍ او د کوڅې دپاره خوشحالی خو چې هغه فیصلې د هغه او ماخذ چې کوم دی هغه د دین خلاف وچلیږي یا د قرآن خلاف وچلیږي یا د مدرسې خلاف وچلیږي یا د تبلیغ خلاف وچلیږي نو هغه نقصان هغه ګواهي ستا بې غلطه ثابت شوله نو چې کله راروان دی الیکشن د اوس نه دعاګانې کوه چې خدایه پاکه دا مهر دی دا ګواهي ده دا به زه یو ټپه ده یو به ولګوم په دا ټیپ باندې یو ټیپ ده وبه لګوم خدایه پاکه ما ته په دغه ټیم کې یو داسې لاره وښیې زما ذهن ته زما دماغو ته یو داسې شخصیت راواچو چې کوم تا ته خوښ وي تا ته غوره وي ته هغه ته د هغه په کردار باندې ته خوشحاله داسې شخصیت چې کوم دی خدای پاکه ما ته مخامخ کې چې زه د هغه په حق کې ګواهي ورکړم دا دعاګانې د وس نه غواړئ دا دعاګانې چې کوم دی د خپلو کشرانو دپاره د خاندان دپاره واړه چې زما دا ګواهي غلطه ثابت نشي زما دا ګواهي غلطه لاړه نشي زما عزتمندو دا ګواهي دلته صرف زموږ دا یو مهر نه دی چې دا به ولګو دا ګواهي به مخکې لاړه شي دا ګواهي که بیا د رسول الله مبارک د ناموس خلاف چلیدله هم به پکې ته مجرم یې که دا د قرآن خلاف چلیدله ته به پکې مجرم یې ګواهي تا ورکړې ده تا د ده په باره کې چې کوم دی د حق او د سچ بیان ورکړی دی تا چې کوم دی په ده باندې اعتماد کړی دی نو دغې دپاره خصوصا په هغه ورځ باندې 2 رکعته نفل وکړه چې یاره زه ځم خدای پاک زما ذهن ته داسې سړی او داسې سړي انتخاب زما په ذهن کې واچوه چې کوم تا ته خوښ وي ستا د دین نه باخبره وي ستا د قرآن موافق فیصلې کوي د شریعت موافق فیصلې کوي نو انشاء الله تعالی نه به جنګ جګړه وي نه به اختلافات وي او په دغه نیت باندې که چېرته تا اوټم واچو نو انشاء الله الله رب العزت په دې ملک پاکستان کې یو داسې ښکلی نظام راولي چې کوم به د قرآن موافق وي کوم به د اسلام موافق وي کوم به د شریعت موافق وي داسې یو نظام به الله رب العزت راولي نو دا یو څو منټه خبرې نصیحت مې د دغې دپاره کولو چې انتخابات شروع دي او ډېرې الې ځلې دي جنګ جګړې پکې ځای په ځای کېږي سوشل میډیا باندې وایرل کېږي خبرې وو نو دغه حسدونو نه دغه فسادونو نه
دی الله رب العزت موږ ټول وساتي، خاص کر مسلمانان دی الله رب العزت د دینه محفوظ کی، او خدای پاکه زمونږ د ملک د پاره د ملت د پاکستان د پاره یو داسې شخصیت یو داسې لیډر داغه انتخاب وکړه چې کوم استاد قرآن استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین محافظ وي، د هغه د لپاره خدمت کوي، د هغه د لپاره راوته وي میدان ته، او هغه د ملک د منګایانې ختم کی، د نظام د قرآن موافق کی، د شریعت موافق کی. الله دې داسې سړي انتخاب وکړي او الله دې موږ د جنگ جګړو نه فساداتو نه محفوظ او مامون کی. نو خبرې باندې مګړې او د یو ورور په حیثیت باندې نصیحتي کلیف ده، الله دې قبول کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.